عام خلق دا تاثر ته اخلي چې کوم انسان روزه نیسي وي زما دا بدن به روزه نیولو سره کمزوري کی نو دا د عام خلقو د اکثر خلقو دا یو تاثر دی چې مونږ روزه ونیول نو مونږ به بیمار شو مونږ به کمزور شو خو نه حضور مبارک فرمان دی فرمان مصطفی دی صوموا تصحوا حضور مبارک فرمای صوموا تصحوا کم انسان چې روزه نیسي داغه بارکی حضور مبارک فرمای چې تاسو روزي نیسه رب ذوالجلال به تاسو له صحتونه درکړي امام اهل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت مبارک ملفوظات کے خپل ملفوظات کے دویمہ نمبر حصہ کے صفحہ نمبر 143 باندے د دې روایت متعلق فرمائی چې رئیس المتکلمین والد گرامی خپل والد صاحب یادی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت وی د وصال او د وفات نفس امام اهل سنت فرمای ما ته په خوب کې راغو وی راته فرمای اے بچیا را روان د رمضان المبارک په میاش کې بتا ته سخت بیماری راځي تب بیماریږي خو ګوره د دې خبره خیال ساته چرته د رمضان المبارک روزي د قضا نشي امام اهل سنت وی زه د خوب نه راپاسېدم وی چې کله را روان رمضان المبارک راغی نو واقعي په ما باندې سخت تبر راغو سخت بیمار شوم خو ما ته خپل والد ګرامی راته په خوب کې مخکې نه ویلیو چې ګوره د رمضان المبارک روزي درنه قضا نشي وی ما باندې ډیر زیات تکلیف او بیمار ما خو ما به روزي قضا کول نه روزي به مې خوړل نه امام اهل سنت فرمای ما به روزي نیولې وی اکه روزي چې ما ونیولې روزي مې چې ونیولې وی د روزو دومره برکتو چې رب ذوالجلال د روزو نیولو په برکت باندې ما ته صحت نصیب کو او ځکه به ما ته صحت نصیب کولو چې فرمان مصطفی دی چې صوموا تصحوا ما چې روزي ونیولې رب ذوالجلال پر روزو نیولو برکت باندې ما ته صحت را نصیب کو زما د بدن نه غ بیماره هغه ختم کې نو دا غلط تاثر دی چې روزي نیولو سره انسان بیماری کی نه روزي نیولو سره انسان ته صحت ملاويږي ځکه امام اهل سنت فرمای ما چې روزي ونیولې ما ته صحت ملو شو زما هغه بیماری په وجود کې هغه ټوله ختم شوي رفع دفع شوي رب ذوالجلال دی په دې روزو نیولو باندې زمونږ د بدنونو نم هغه تمامي روحاني او جسمانی بیماری ختم کی او رب ذوالجلال دی په دې روزو نیولو باندې مونږ او تاسو له روغ صحتونه راکړي او رب ذوالجلال دی پراتا په دې مبارک میاش کې د خپل رجوع او د خپل عبادت کولو توفیق را نصیب کړي